الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدقت يا رب العالمين. مخکې تذکره وشوله چې تا پسې به دا خلک خبرې کوي یا تا ته به مخامخ هم کوي، خو ته چې دې پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله فرمایي چې دې پوهه شه او زه پوه شه، بس ته دې پرېږده، دا دنیا ده، څوک به څه وایي څوک به څه وایي، بس ته زما احکامات پوره کړه او دا تبلیغ او دعوت وچلوه. الله فرمایي په هغې باندې اوس یو مثال دی، یو تسلي ده، او چې کوم ځای کې دا راشي نو الله ربالعزت فرمایي انا ارسلنا یقینا موږ رالېږلي الیکم تاسو ته رسولا پیغمبر، رالېږلي دي تاسو ته پیغمبر شاهدا ای معلما ایاکم، تاسو ته بیانوي، بیان کوي د قرآن تاسو ته، یا دین بیانوي تاسو ته، علیکم په تاسو باندې کما ارسلنا لکه څنګه چې رالېږلي وو الی فرعون ته رسولا پیغمبر، چې څنګه هغه ته پیغمبر رالېږلي وو نو د هغه د فرعون یا د موسی علیه السلام د قوم د دې تذکره ولیکي چې د موسی علیه السلام مقابله هم د دوه دریو طرفونو سره وه، د دوه درې فکرونو سره یې وه. یو چې دی نو مثال په ډول یو طرف ته ظالمو جابر حکمرانو، بل طرف ته جابر تاجرو، دکه شان چې دی یو نظام زور په ډانچه غلط ولاړو، د هغې مقابله وه. نو دکه شان ستا مقابله به د دغه ذهنونو سره راځي، نو ځکه ورله مثال کې هغه پېښ کړي. الله فرمایي انا ارسلنا یقینا موږ رالېږلي دي الیکم رالېږلي دي تاسو ته رسولا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهدا شاهدا معلما ایاکم چې تاسو ته دین علیکم چې په تاسو باندې دین بیانوي، تاسو ته دین بیانوي، کما ارسلنا لکه څنګه چې رالېږلي وو الی فرعونیانو ته رسولا پیغمبر، فعصوانو د فرعون ډلې نافرماني وکړه، فعصوا فرعون نافرماني وکړه فرعون الرسول د پیغمبر، فاخذناه نو ونیسه د فرعون لره اخذا وبیلا باغنیولو سختو سره. نو ګوره صرف فرعون تذکره یې وکړه، نو چې مشر ذکر شي نو ټول قوم ته مراد وي، ټول قوم هغه طرف ته منسوب کېږي که نه. نو الله وایي فرعون مې راټینګ کړو، مطلب فرعون او چې د ده سره کومه عمله وه د ده هغه مې څه کړلو، هغه مې راټینګ کړو. نو الله وایي ومینځل ده لره وبیلا په نیولو سختو سره، وبیل ویلی شي سختو نیولو سره، او نبیل ویلی شي هوښیار ته. فکیف نو الله فرمایي بس څنګه تتقون تحفظون، بس څنګه به تاسو ځان بچ کې ان کفرتم که چېرته تاسو باقي پاتې شوې په دې خپل کفر باندې، تاسو به څنګه چې هغوی راټینګ کړو داسې به تاسو راټینګ کړو، نو تاسو به څنګه بچ شئ ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا السما، په هغه ورځ باندې چې هغه داسې ورځ ده ګویا بالفرض والمحال چې د هغه ورځې هیبت دومره زیات دي چې ځوان سړی به د هغې هیبت دا پوره کوي. د څه ورځ ده؟ د قیامت ورځ ده. نو که تاسو هم راټینګ کړئ نو الله فرمایي بیا به تاسو څه کوئ؟ الله دې راټینګول نه بچي. الله فرمایي فکیف تتقون، نو څرنګه به ځان بچ کوئ ان کفرتم که چېرته تاسو راټینګ کړئ شوې، تاسو به څنګه ځان بچ کوئ که چېرته تاسو پاتې شوې دغه شان په کفر باندې. نو یوم په هغه ورځ باندې یجعل الولدان چې وبګرځي ماشومان، کانو وبګرځي دا ماشومان شیبا بوډاګان کشران دی به وګرځي څه شي، دا کنایه ده د حیثیت، یعنی یره د یرې نه چې کنایه ده چې یره به په انسان باندې دومره غالب وي. وبګرځي دا کشران یا ځوانان شیبا بوډاګان.
دون دا غیرت هیبت الله دې را باندې آسان کړي. السماء منفطر اسمان په دا ورځ باندې چودلې شوی منفطر متشقق شریدلی به اسمان به په دا ورځ باندې کان وعده دا وعده د الله رب العزت مفعولا پورا کیدونکې گویا د الله فیصله چې شنو هغه څه دا پورا شوی دا څه دا وعده د الله پورا شوی. ان هذه یقینا دا سورۃ مزمل کی تذکرہ دا نصیحت کامل لے دے سوچ فکر ہوگا الګ ایمان درته وی درته صبر موي درته چې درته د نیکه مو کو درته وی وانته مرسوا الله ته ولاړ خبره مو شو د زکات او د صلاح خبره پکې را روان الله وی ان هذه تذکرہ دا سورۃ مزمل چې دا کامل څه شری کامل او مکمل چې دا نصیحت دی یا ان هذه یقینا دا قران پاک تذکرہ دا نصیحت دی دا د جنت ټیکټ دی ها ومن شاء د چا چې خوغوي اتخذو دینسی الی ربی رب طرف ته سبیل انا د چا ته د لارو سی د الله رب العزت طرف ته نو چا ته وی چې لگا په دې لار ز بس پاسپورت ماسپورت کیسه دغه نه بس چلو بس درشه او دوبه د ځان ورسوا سعودي ته ځان ورسوا هټ الیک ته بس په خپل کې پلان کې نو کړیو ډیر 5000 روپے چې ریال دی یا درهم دی دا ورسوا پمن د خپل اور پسې چې کته د پته می چې بلار برابر شر مقام تکي او دغه الله رب العزت همیشه کامیابی تذکرہ کوي الله وی کما دا رسید غواړي نو دا قران والا لا راټینګ کسوګه دا قران والا لا راټینګ کنه فمن شاء اتخذ چا چې خو دې دیونی سي الی ربی رب طرف سبیل الله ان ربک یقینا ربستا یعلم بوهیږي انک چې یقینا ته تقوم مدریږي ادنا نږدې من ثلث الليل دا شپې دوه برخې ثلث دوه برخې دا شپې دوه برخې ونسبه یا وتارة نسبه کله نا کله نیمه برخه ودرېږي وثلثه وتارة ثلثه کله نا کله څومره ودرېږي درې مېسه ودرېږي کله نا کله څومره ودرېږي درې مېسه ودرېږي نو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نیمه شپه کله چې دین څومره دا درې مېسه او کله دوه مېسه ودرېږي او مېسه خو کې ښا نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړه نو موږ په کار دی الله دې له توفیق راکړي ها وطائبه من الذين يودل يوادتنا وتاستا ملګری تاسو سره چې نو هغه ستا په دغلار باندې غي مضبوط شي دي وطائبه يودل من الذين دها کساننا معك چې تاسو سره دي نو غي په دې باندې عمل کوي څه کوي په دې باندې عمل کوي کاکا اے والله یقینا الله رب العزت یقدر الليل سکړي ها اے تقسیم کړی دی راز او شپه لرا اندازه کړی دی راز او شپه عالم الله تعالی په دې الله تحسو چې هرگز تاسو نشه راګرولې دا ټول وخت هرگز تاسو نشه پورا کولې د کشان تاسو یې مسلمانانو تاسو خو کمزوري عام مسلمانانو تاسو نشه کولی نو فتاب علیکم اسانتیا راوستل الله رب العزت پتا سو باندې فتاب علیکم نو سیوکړه اسانتیا الله راوست پتا سو باندې فقروا ولل ما هغه تيسر چې آسان وي تاسو من القران د قران نه فقروا دستلو کې په تهجد کې یعنی دوه رکعاتو کې سلورو کې تاسو اختیار دی لوګو کې خیر دی هو کې پرې دې ما تيسر من القران نو څنګه نه کان وسه په ډول تهجد سره خاص دی بیا د تهجد او د قیام الليل او تراویح وغیرہ د دې حکم چې په رمضان کې یو ګرځي باسونه بګي مشته اذان لګي سره دا خرو بګي بیا زمونږه خپل موقف نه نوړي نور یو تراویح ځان نسیدو یا موږ ځان نسیدو سبل خو تراویح ک تراویح هم شامل قیام الليل ته شامل دي چې قیام الليل ته د بیا کارن د تهجد سره نو د تهجد نه برابر ته د نور مذاهب په اعتبار سره نه د نن زمانه چې کوم دي د حدیث په اعتبار سره چې دا غي په اعتبار سره د تهجد او حدیث راوړل زموږه په خرموز کې څه سمي او چې دا غي په تهجد ته شامل کی اگر اواله نبی په قیام الليل په رمضان کې جوړي هغه قیام الليل دا نه مراد تراویح دي نو دوله څه کوي یا تکو وغیرہ نو چې هغه ته راوړل کنه نو په هغه کې د لازم نو دي تراویح مکه وخت په کوئی فقروا ما تيسر من القران
چې درته څومره اسانه وي کم از کم هغه به ستا ضروري کار دی نو خلک وایي سنت ورته پرېږده ولې سنت ورته کوم ځای نه راغلی خدای پاک وایي فقرأوا ما تيسر من القرآن چې کوم ځای درته څومره درته اسان وي دوه وکړه خو څه خو وکړه داسې دا شپه بالکل خالي مه پرېږده زمونږ د ورځې خوب کوي او د شپې چې دی نو بیا کریم بورډ کوي بیا اوس کریم بورډ کیسه دی اوس فلمونه کوي فقرؤون ولولې ما هغه تیسر چې آسان وي کوشش وکړئ موبایل سره لوبې مه کوئ سبق ته ګورئ فقرؤوا ولولې ما هغه تیسر چې آسان وي تاسو ته من القرآن د قرآن نه ځکه چې تاسو په موبایلو کې لګیا یې نو خو د انګلیش الفاظ یا ګران وي د قرآن پاک لږ آسان دی فقرؤوا ولولې ما هغه تیسر چې آسان وي من القرآن د قرآن نه ځکه چې تاسو په ناظره باندې خواري کړي نو دا آساني په ټول ملک کې نه راغشت اوسې خو لولې فقرؤوا فصولې ما هغه تیسر چې آسان وي من القرآن د قرآن نه عالما پوهیږي د الله تعالی ان سيكون قریبا چې موجودیږي ان سيكون چې موجودیږي منکم تاسونا مرض او بیماران الله تعالی علم دی چې بعض تاسو نه سکیږي دا بیماران موجودیږي بعض په تاسو کې سیا بیماران یو کا ټول څوک په چا په خو بیماری وي چا په چې بلډ پريشر وي د چا په سوي د چا په سوي نو الله ته پته ده ځکه درته وي چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن چې لږم درته اسان خیر دې لږ تلاوت کوه خیر دې لږ نه بل کوه خیر دې لږ د دین مجلس کوه الله دې توفیق راکړي پرې دې ما عالما ان سيكون عالما الله تعالی د علم دی ان سيكون چې موجودیږي منکم پتاسو کې مرضا بیماران باندې پتاسو کې بیماران واخرون او سنور او سباز استاسنا یضربون غی سفر کوي فلات بسمګه کې یبتغون دا د بار د ډول من فضل الله د فضل د الله رب العزت نه دسنا نو تجارت نه باندې پتاسو کې تجارت کوي نو هوای ټول رسکارو کې مسلم مشفاو چې یو درې کې جوړ ګران را بس نه دې کوي خیر دې دا غیدا پر الله وي ګورا واخرون بعضنون یقاتلون ټول رسدي اي علي جهاد کوي قاتل او مقاتله کوي څه کوي قتال مقاتله کوي یقاتلون جنگي بي سبيل الله بلا الله تعالی کې فقرؤوا ولولې ما تيسر چې آسان بينو دسنا د قران د شان خیر دې لګريو کې لږ تهجد دیو کې لږ سبق دی خوسا هواye کنا د کوټه دوی څه وبویا کنا واقیم الصلاه او قائم کوم سنت او زکات او ورکوي زکات درانو زکات په معنا د څه شي استقیم علی التوحید دغه د مکی صورت دی عبد الله بن عباس فرای سره رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله زکات په معنا صفای راځي نو چې کله په مکی آیاتونو کې راشي د دینه معنا دی چې استقیم علی التوحید په توحید باندې قائم پاتې شي او زکات هم ته راځي چې رسول ته اشاره واقیم الصلاة قائم کے منزل لرا وآتوا الزکاة ورکی زکاة لرا واقرضوا الله وقرض ورکی اللہ رب العزت لرا قرضا حسنا حقرضو انفاق اکڑے وکلاو سلسرا وما تقدموا وجول لیگے تاسو لانفسکم دخبر زانون دبارا من خیرن دا سمالنا تجدون دا بہوم وکاکا دا سند بل جتامانو لگون آغبانوی دا بہوم عند اللہ پنزد اللہ تعالی وخيرا دالر وربوي واعدالر وردي واعظم نمات خير خير دې په دې سم استعمال کې خراب نه لري خدا د دنیا چې ته هر دا وکړه نو صحیح ده او چې غلط استعمال کې بیا شر د استعمال خبره ده وخيرا دا خير دا بخير وي واعظم اجر او ډیر زیات به اجر ډیر به اجر وي واستغفر الله بہانہ طلب کے اللہ نہ بہانہ طلب کے دچانا کہ اللہ رب العزت نہ ان اللہ یقینا اللہ تعالی غفور الرحیم بہانہ گون کے اور ہم گون کی اللہ رب العزت تیرا تبارک الفضل و کرم سرا بخلو کی بس استغفار دے زیاد تو بکاری ہاں اللہ دے رب احسان کیا ہے جو میرے صورت مزمل ہوا کم ملګرو